ته د شوګر د مرض څخه مه بیریږه. شوګر مرض که هر څومره خطرناکه دی، هر څومره موزي مرض دی، هر څومره تکلیفده مرض دی، شوګر وایي زه خو ستا بدن خورم، سوځم، ختموم او بدن چې دی هغه در کمزوري کوم او ستا د بدن اډونه به داسې در وځبېښم چې در ختم به کړم. شوګر ته بیا دا ورته ووایه چې ورته ولې ډاکټر محب جامع ډربل سنټر نشته؟ ولې زه خپل ورور خپل خادم ستاسو ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ته زه خپل ډاکټر مولانا نه لرم چې ته ماته دا وایې؟ شوګر ته داسې ووایه ورته که ته هر څومره زورور یې ته زه همت نه هراوم، زه حوصلې نه هراوم، زما حوصلې لوړې دي، زما حوصلې مضبوطه دي. زه به داسې د همت له ستوري راټول کړم، خپله د مایوسیو د بېبسیو د پریشانیو د سوچو د وسوسو د دنیا څخه به راوځم، خپل ورور ډاکټر محب جامع ډربل سنټر کې خپل ورور ډاکټر مولانا له به ورسم. ما ته به شوګر داسې کفه راکړي چې په چیلنج سره زه درته وایم، په دعوه او په وعده سره درته وایم چې په لږ وخت کې به دننه شوګر داسې کنټرول به هم کړي او ختم به هم کړي. که ته وایې شوګر خو به کنټرول سي، لبلبه چې کومه ده خوږل مړی چې په پښتو کې ورته وایي چې د هغې کردار دا دی چې هغه خواږه شیان د هغه کنټرولوي. که ته وایې چې زما خو مشین کار پرېښدي، لبلبه چې دا خو کار پرېښدي، مګر لبلبې ته دا ووایه ته ډاکټر مولانا دې خدای لري داسې فارموله ما تیاره کړې ده چې زه درته هم بار ملکوله په ډېر غټ تعداد سره روانه ده. که ستا شوګر هر څومره تکلیف دی، صرف په چیلنج سره زه درته وایم چې په 3 خوراکه سره به ستا شوګر نارمل هم سي، ختم هم سي، ستا بدن چې دی هغه به وده هم وکړي، ستا بدن کمزوري به ختم سي، ستا د بدن پروټین، فولاد، پوټاشیم، ویټامین ډي چې کومه ده هغه به پوره سي او بدن به دې اکټیو سي، مضبوطه به سي، قوت و طاقت به دې باله سي، د هډو کیلشیم به دې پوره سي. زنانې خوندې وایي د شوګر د وجې مې بدن ختم دی، مګر چې دا علاج تا وکړي شوګر به دې هم ختم سي، تا ته به نوې زندګي ملاو سي.